نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض. قرآن مجید زده کئی، قرآن نور توخی زب امرم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق پویا کرل چې زما مرگ سره بدین نمری، چې گینی زه وفات شم نو بس زه دفن شم نو ما سره دینم خخ شو. نه، دین به زمان رستو ژوندی وي، خو ذریعه به سوي تعلیم او تعلم، د دین زده کړه او د دین ښودنه. د دین په محنتونو کې د خدمت چې کم محنتونه کیږي، یو دعوت دی یو جهاد دی، مینز داغی کی علم دی. که داعیان دعوت کوي او علم ورسره نوي نو کېدی شي چې یو داسې سیس په خلکو کې خور کی چې هغه دین نوي. که مجاهدین جهاد کوي او علم ورسره نوي نو کېدی شي چې داسې خلکو باندې داسې یو سیس حاکم کی، په خلکو باندې داسې یو سیس لاګو کی چې هغه دین نوي. په علم د دعوت میدان ژوندی دی او د دعوت میدان محفوظ دی. په علم د جهاد میدان محفوظ دی او د جهاد میدان پاغي سره ژوندی دی. علم په خپل حیات دی او ژوند دی، نو دا چې کم سره یو ځای کیږي نو هغه کې ژوند پیدا کوي، هغه کې ژوند پیدا کوي. علم روح دی، چې روح پچا کی ورزي نو پاغه کې ژوند راځي. علم نور دی، نو چې کم ځای له ورزي نو هغه ځای رڼا کوي، هغه ځای رڼا کوي. علم هدایت دی، نو چې کم ځای درنه لار روکیږي نو په هغه ځای کې د رهبري کوي او لار درته ښیي. نو په داسې یو شعبه کې، په داسې یو خدمت کې مصروفه کېدل او د هغې په خدمت کې لګول، پښتانه وایي سړی د تلې خاورې خولې ته واړی او په نستوڼو دې وګړي، چې الله تعالی پې دومره لوی احسان کړی دی. بادشاہ د خپل خدمت دپاره هر څوک نه منتخب کوي، بادشاہ د خپل خاص خدمت دپاره ډیر اعتمادي خلق منتخب کوي. او چې بادشاہ د خدمت دپاره منتخب کړي نو ته د بادشاہ شکریه وباسه، دانه چې بادشاہ ته وایي زه ستا خدمت کوم او په بادشاہ باندې احسان دی. منت ننه کہ سلطان خدمتی سلطان ہمی کنی، منت شناس کی بخدمتت گذاشت. احسان مزبادا چې زه د الله د دین خدمت کوم، بلکې د الله احسان ومنه چې خپل خدمت ته پرېښودلی، خپل خدمت ته پرېښودلی. رونو د دې نعمت شکریه دا ده چې په دې نعمت کې خپل استعدادات په اخلاص سره صرف کول. په دې کې د کامیابی راز هغه په دریو خبرو باندې دی چې په لار د علم کې د دین د زده کړې او د ښودنې په لار کې سړی کامیابی ته رسي او دې کامیابیږي، نو دله د دریو خبرو خیال ساتل پکار دي. یو دله محنت پکار دی، سعی او کوشش ورله پکار دی. دانا چې استاد سبق وای
او دې په یو غوږ واوري او یا ناست وي او وای نوري ځنې په حاضرو کې غیر حاضر وي سبق تناس وي او جیازونه الوزي کله یو پل روان وي کله بل پل روان وي نو دا نه وي چې په سبق کې ناست غیر حاضر وي بلکې چې سبق کې ناست دي نو بیا په کار ده چې ناست وي استادان ذکر کوي چې په مجلس علمی کې بے توجهی دا کار د منافق دی په مجلس د علم کې ناست وي او بے توجه ناست وي یعنی مول ناست وي داسې ناست وي لکه دی چې سبق ته نه وي ناست نو دا د منافق کار دی عالمان وي چې کم طالب د سبق کې د استاد په سبق کې بے توجه ناستو دا د استاد خائن او خیانتګر دی دو استاد سره خیانت وکړو چې کم طالب العلم د استاد سبق یاد نکو نو د استاد امانت ضایع کو د استاد امانت ضایع کو نو په سبق کې په توجه ناستا او سبق یادول سعی کول مهنت کول دا د کامیابی اولنې شرط دی د کامیابی اولنې شرط سعی او مهنت دی داسې علما تیر شوي دي چې د شپې مهنتونه کړي دي د لاټینونو په دور کې به د شپې 2 ځلې یا 3 ځلې په لاټین کې تیل اچول دومره به کتاب تناستو مطالعه به کولې چې تیل به ورته ختمېدل او بیا به په لاټین کې تیل اچول مطالعه به کولې داسې علما تیر شوي دي چې هغوی فرمایي چې مونږ چرته په اراده باندې خوب نه دی کړی یو سړی په اراده بستره خوره کی او په سنت طریقه سملی ای مونږ داسې چرته نه دی کړی خو بس پراته وو کتاب کو خوب به غالب شو بس دقه شان دی وکړو بیا و چې ناڅاپی کې راویښ شو جوړ کتاب بم کوت په اراده باندې خوب نه دی کړی نو محنت دا ضروری چیز دی د طالب العلم نخا د کامیابی قرآن ویل دا واما من جاءك يسعى وهو يخشى چې طالب العلم راغی او کوشش کوي منډه وي طلب وکړي خواري وکړي محنت وکړي فجهد ولا تکسل ولا تک غافلا فإن السعي ليس لديه زائع کوشش کوا سستی مکوا فإن السعي ليس لديه زائع دا الله تعالی په دربار کې کوشش ضایع کیږي نه الله د چا مهنت بے ضایع نه بوزي که یو ذهن نه کمزور وي خو په کوشش هغه نه لوی سړی جوړ شي ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې پاکوړي کې زمون استادو شیخ الحدیث مولانا محمد علی رحمه الله تعالی د سواتو د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی شاګردو هغه ورته په سند کې لیکلیو چې لا یدرسو د تدریس قابل نه دی فارغ شو استاد وته په سند لیکل چې د تدریس نشي کولای او بیا په کوړی کې هغه د ټاپ شیخ الحدیثو او پیسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایي چې تحاوی به ویله خو علما به ول راتل ډیر بهترین سبق به وي
یو ورځ ورته طالب العلم اوس شاګرد وویل چې حضرت اوس خو د سند نه د الله دا ټکی روان کا کنه سند کې لیکلي دي چې لا یدرس د تدریس نشي کولای اوس خو ته خل ټاپ استاد د الله ته اوس لري کا هغه ورته کمق لدا خو د الله برکت ته چې دې ناس دې نه الله څنګه لري کوم دا خو هغه ما ته وویل چې محمد علي صدر کشتانه که مهنت ته وکړه سبا جوړ شي ګینیس شیم نه وی داغه دعاګانې شوي او زما سره ټوټه پوټه مهنت شنو داتې جوړ شو نو دا ټکه زه څنګه لري کوم په مهنت د نقص نه ډیر څه جوړیږي د تفتازانی په واقعاتو کې راځي چې کون ذهنو خو مهنتی انتهایی زیاتو د مهنت نتیجه شو چې الله ولا علم په یو عجیبه طرز باندې ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې ولیدو هغه ول خپل لاړې مبارکي په خلی کې توکړي او داغه نبی اثار تفتازانی بدلو دا داغه مهنت ثمره مهنت ثمره نو مهنت لوی سیز دی دویم د کامیابی راز هغه په تواضع کې پټ دی چې طالب العلم صاحب العلم که استاد وي او که شاګرد وي خو چې صحبت علم سره راغلی وي تعلیما وي که تعلما وي نو هغه په عاجزۍ ښکلی ښکاري تکبر د بیوقوفه او د کمقل سړی کار دی دکی به عاجزی وي په دې خپل مهنت په غاوره نه وي اعتماد هغه په الله وي عاجز وي الله ته سوال د علم کوي الله نه بغواړي د علم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بارک راضي چې دا اول ذهن کمزور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سوچته چې زول سوار کم صادر خور کی ابو هريره پویدو زره صادر خور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپیډه کړي اسه داسه په هوا کې داسه لپیډه کړي صادر ته درې ور واچولې ابو هريره صادر راغون کو ځان سره سینې سره ولګاو ابو هريره پس داغه نه شعر شوی نه دی ابو هريره سوال کو دعا به کولا اللهم انی اسالک علما لا ينسى الله علم غواړم خو چې رانه نشي الله تبع عاجزی کوي علم داس شی دی چې د پیغمبر نه لوی عالم په انسانانو کې په مخلوقاتو کې څوک نه وي په امتیانو کې خو پیغمبر ته وایي قل رب زدنی علما منهومان لا يشبعان منهوم فی العلم و منهوم فی المال دوی رسناک نه مړیږي دوږي چې ته نه مړیږي یو د مال وګي یو د علم وګي دا نه چې بس دق علم او خلاص شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا وایا چې رب زدنی علما دا علم زمون ضرورت ته زمون مقصد ته زمون حاجت ته زمون د سر تاج دی زمون د زړونو نور دی دا به الله نه غواړي په عاجزۍ باندې نبی علیہ السلام دعاګانو کې نه راځي چې اللهم انی اسالک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا الله علم غواړم فائدمن عمل غواړم قبول رزق غواړم فراخه او زړه غواړم یریدون کې دا الله نه سوال کوي د علم او د علم نافع چې هغه د الله د دین د خدمت د سرلوړتیا د سربلندۍ ذریعہ وګرځي تواضع وي فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الاصحاب دا الله ته عاجزي خپل ملګرو کې یو بل ته عاجزي دا نه چې کوم لقابلی
او برید تاوی کشر ملګری ته تپوسو کی چې دا د څنګه دی ته زمړه زما مطالعه د خراب کړه دا تبا دی چې کوم ناقابل ملګری ته په لږ پترس باندې ګوري دغه طالب العلم نشي کامیاب خوا کده ډیر قابل وي تبلیغیان رونه وي پیدا د قابلیت نه د قبولیت ته قبولیت د پاره شرط تواضع ده پاجزای بنده خپل اخکاری تکبر په خوا به یو نات دی خلکو یې نات په وتوي و حمد خو پښتانات ستنات وي لوی د تا سره خایيږي لوی د شان دی الله او منتظر دی د فرمان واړه جهان دی الله نو لوی د الله سره خایيږي ځکه خو الله وي الکبریاء اداری الکبریاء ازاری الكبرياء ردائي والعزمة إزاري فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي لوی زما صادر دی عزمت او عزت زما لنګ دی یعنی دا ما سره خایيږي چې څوک زمانہ راکاږي اورته به ارتاو کوم سفر وای نه لرم نو تواضع او عاجزی دا د بنده کاله دی منطقيان وای د ذاتیات په ختمېدو سره ذات ختميږي حیوان ناطق دی دا د انسان ذاتیات دي حیوان لري شو انسان ختم شو ناطق ختم شو انسان ختم شو په انتفاع د ذاتی سره انتفاع د ذات راځي فقر صفت ذاتی د انسان نه عجز صفت ذاتی د انسان نه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله کم انسان چې فقر او عاجزی نه قبلی دا انسان نه دی دا انسان نه دی نو دویم د کامیابی پورنای چې دا نو هغه عاجزی ده د الله دربار کې هم او خپلو ملګرو مینس کې هم دریم د کامیابی راز هغه اجتناب دی د غلط عقایدو د غلط اعمالو د غلط اخلاقو د غلط اخلاقو اقوالو خبرو د علم پلار کی اجتناب او پرهیز دا لوی سیس دی د علم پلار کی بد غلط اعمالنا د غلط اخلاقنا د دین وزن ساتي چې څومره دی د پرهیز سره سفر وکړو د دومره بدی په سفر کې نورانیت وي علم بدی نور وي دا بدی زړه کې انشراح او کلاواله پیدا کوي زړه بدی کلاو شي د علم تعریف کوي العلم نور يقذفه الله في قلب المؤمن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي امام شافعي رحمه الله تعالى وي علم خو کاله دی علم خو زیور دی علم د الله د صفاتو نه صفت دی دا ډیران تعالی نور کوي کمزړه چې ډیرانو د مخلوق مینوا د مال مینوا د دولت مینوا حب جاهوا د شهرت محبتو پای کی غلط محبتونو آگے ڈیران تا علم نہیں چاہیے کہ خانہ دل میں کچھ جگہ خالی ہو شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز گورا منگا او تاسو اللہ دی منگلا دا اجتناب دا گناہونو نا دا بچکی دو توفیق راکی ورونو اسی یو مثال یو سڑے دی آغا زمیدار دی دا غنمو خمبای دا اغر سندق تا منگ خلق خمبوی پخوا و کوٹای وی اس خمبی راوتلی دی نو کوٹای تا چه کم دنو
غنم لړکې خو دې کوټه ته او دې خمبي ته د یو طرف نه او د بل طرف نه منګکانو سوړي کړي دي چې دې ورته دا غنم گزاري دا پکې کته جمع کېدې شي او سوړو باندې سکیږي رونو کوم نیک اعمال کو سبق وایو تلاوت کو د ګناهونو نزان نه بچ کو نو موږ د دې نیک اعمالو په نور نه پويو دا نور نه جمع کیږي انور نه جمع کیږي ورنه رومیو مثال وي دو مثال وي یو مثال د خمبي وي وی موشتا انبار ما حفرز دست اسفنش انبار ما ویرا شدست منګک زمونږ زړه ته سوړي کړی دي داغي د وجنه زمونږ انبار خالی کیږي نو اول ایجان دفع شر موشکن بعد ذا در جمع گندم جوشکن اول د غسوړي بند کا د ګناهونو سوړي بند کا بیا غنم جمع کوا بیا به جمع کیږي دوی مثال وي یو سړی د تیار کې ناشته هغه د اور لټکې بلکی خو د تیار کې یو غل پټته تیار کې یو غل چې د څنګه لټکې بلکی هغه غل لټکی لروغون ته کې دا سره اخلاص کی نو هغه لټکې رڼا ته نه پریدي نو چې د لټکی بلې او غل ولا اخلاصي نو د برنا جمع کی رونو دا شیطان غل له زمنګ نیک اعمال او غنور هغه چې کمندنو په دي ګناهونو تبا کوي په ګناهونو حبت عمل راضی کنه راضی دا ځان له مسله ده ګناهونو باندې عمل نه برباديږي د معتزله او مسلک د چې برباديږي اهل سنت والجماعت یې نه برباديږي خو ما ویلي دي حبت کلینا حبت جزئی حبت د نور راضی دا خوند په خرابيږي لګ خوند په خرابيږي دا غنه کو اعمال چې کوم نور دی هغه نور په خرابيږي په دې لار کې اجتناب د غیر د محبت نه د اغیارونه د اغیارو د طرز نه د اغیارو د اعمالونه د اغیارو د اقوالونه دا د الله دوست سره د غیر خبري بد ښکاری ګورونو یو دشمنی او سړی په کاڼي باندې ولي سړی دی ګیله راځي ها دشمن ولي سړی په کاڼو نو خو که یو دوست په ګل باندې وشتي نو بیا یو دوست دی هغه بچا وشتلې په ګل باندې نو سړی به دی ګیله راځي که به نه راځي ګیله به ته راځي د دوست د لاسو ګلم څوک برداشت کولای طلبه علما د الله دوستان دي امام شافعي وایي چې دای دوستان نشي بیا دوستان د الله شته نه نو د دوست د لاس ګلم د الله نه دی خو نو د الله رب العزت پاکان خلق پاک خوخي چې دا پاکان پاکي نو اجتناب دا د لاري یو لوی زیور دی الا بسړې مقصد کې کامیابیږي ایاک نعبد سعیدا ایاک نستعین تواضع ده اهدنا الصراط المستقیم اجتناب دی فنیغ به پلارزي په یو طرف او بل طرف تبکګيږي نه نو د منعوم علیهم په جماعت کې بشمار شي او د غضب والو او د ظالمینو نه وبچ شي الله تعالی دی موږ د نیکانو خلقو په جماعت کې شمار کی واخر دعوانا الحمد